وما كان لنبي ان يغل. دا آیات یو خاص واقع متعلق نازل شوی دی. جنگ بدر کې چې کوم مالی غنیمت را جمع شو نو په هغه مالی غنیمت کې یو کمبل چې کوم دی رک شو. نو بعض خلکو دا خبره وکړه چې شهید دغه کمبل او دغه صادر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغستی وي. نو دا خبرې کوونکي یا منافقانو دا خبره کړې وه چې یاره دا کمبل نبی علیه الصلاة والسلام اغستی. نو د منافق د شان نه خدا خبره لري نه ده، ځکه منافق کوي دغه شانتې خبرې. او یا چې کوم دی کم فهمه مسلمانانو هغوی دا خبره کړې وه، خو هغوی په دې خیال باندې کړې وه چې شاید نبی علیه الصلاة والسلام ته د مالی غنیمت نه یو څیز اغستلو اجازت وي او نبی علیه السلام اغستی وي. نو په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې وما کان لنبی او نه دی، وما کان لنبی او ممکن نه ده د نبی دپاره ان یغل دا چې خیانت وکړي. نو غلول چې کوم دی عام خیانت ته ویلی شي، خاص کر په مالی غنیمت کې چې کوم خیانت دی نو هغې ته غلول ویلی شي. خو په مالی غنیمت کې نه چې کم خیانت دی او کم غلا څوک کوي نو دا ډېر لوی جرم دی د عامو چې کوم دی غلاګانو، د عامو غلاګانو نه دا ډېر لوی جرم دی. ځکه د مالی غنیمت نه یو څیز یو سړی پټ کړي، یو څیز ترې واخلي، نو په مالی غنیمت د چې کوم څیز جدا اغستی دی نو په دې کې د ټولو مجاهدینو حصه ده، نو دی به د چا نه د دې بخښنه غواړي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام په یو جنګ کې یو جهاد کې مالی غنیمت ته خلکو نه راجمع کو. یو کس وروستو راغی، یو پړی د سیټ تکړی د وړی پړی، وروستو هغه کس راغی کې خیال راغی چې دا اوس هم نبي علیه السلام نه ورکم. چې هغه پړی نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو، نبي علیه السلام ورته وفرمایل د دې سره زه اوس څه وکړم، دا زه ټولو خلکو ته څنګه ورسوم، دا د ځان سره سنبال کو په ورځ د قیامت په د الله دربار ته. نو دا د مالی غنیمت نه غلا کول دا چې کوم دی ډېر لوی جرم دی. دغه رنګې بعضې مدارسو ته پیسې راشي نو په هغې کې هم ډېر احتیاط پکار دی، ځکه دا کې د ټولو عوامو حق دی. نو کو چېرته کې ستا د پیسو سره ګډې وډې شي نو دا خو تا د ټولو عوامو حق و، ته به د چا نه معافي غواړي. دغه رنګې د جومات چنده ده هغې کې پیسې مثال په طور ګډې وډې شي نو دې کې هم احتیاط پکار. دغه رنګې عام طور خلک د میټرې بندي، میټرې نو چې میټر بند کړي نو یونټ یې خو نه وړي، نو د ټولو خلکو حق و. زموږ استاد محترم به فرمیل، هغوی به ویل چې څوک میټر بندي د دې نه دا خبره بهتره ده چې چا نه ګاډې پټ کړي یا د چا نه میخه پټه کړي. نو چې چا نه یې ګاډې پټ کړو یا یې میخه پټه کړه او وروستو ورته خیال راغی یو سره پیسې رالې نو لړ به شي، هغه کس له به د هغې قیمت ورکړي یا به د دغه کس نه معافي وغواړي. معلوم کس دی، یو کس دی، یا د چا نه میخه پټه کړله نو هغه په نه معافي وغواړي نو یا به یې معاف کړي، او که نه یې معاف کړي نو قرضدار به ورله وکړي، پیسې به ورله ورکړي. خو چې یو سړي میټر بند کړی دی نو دی به د چا نه د دې بخښنه غواړي، د چا نه به دې دا بخښنه غواړي. یا کونډې اچولي دي نو دی چې دا کونډې اچولي دي نو دی که خو د ټولو عوامو حق دی نو دی به د چا نه بخښنه غواړي. په ورځ د قیامت په الله رب العزت عدالت وي، د حقوق الله عدالت دا به جدا وي او حقوق العباد به جدا وي. نو الله چې وغواړي خپل حقونه انسان ته معاف کولی شي، مونځ یې نه دی کړی، روژه یې نه دی نیولې، الله وغواړي کولی شي. خو چې کوم د بندګانو حقوق دي، د چا د غیبت کړی دی، د چا د مال والی دی، د چا د پوله والی ده، نو دا به د هغې کس نه معافي غواړي نو الله هغې به د الله معاف کړي، هسې دی نه معاف. نو دا لوی جرم دی د مالی غنیمت نه غلا کول او د دې لوی جرم نسبت کول نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ډېره خطرناکه خبره ده. ځکه پیغمبران الله پاک جل شانه معصوم ساتلی دي د ګناه، دا د ګناه نه الله بچ ساتلی دي. د نبوت نه مخکې هم د پیغمبر نه ګناه نه کېږي، د نبوت نه بعد هم پیغمبر نه ګناه نه کېږي. پیغمبران الله پاک معصوم چې کوم دی ساتلی. نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه وفرمایل چې وما کان لنبي او ممکن نه ده د نبي دپاره ان یغل دا چې خیانت وکړي. ومن یغلل او څوک چې خیانت وکړي یأتي را به وړي بما هغه څیز غله چې خیانت کړي وي یوم القیامت په ورځ د قیامت. په ورځ د قیامت چې چا کم خیانت کړي وي هغه به د اوبو د پاسه چې کوم دی باري. چا په مالی غنیمت کې اوښ پټ کړي وي، نبي علیه السلام فرمایي دا اوښ به د اوبو د پاسه ناست وي او دا اوښ په چغې وي چې زه د مالی غنیمت نه چې کوم دی غلا کړی. او نبی علیه السلام فرمایي چې دا کس مال راشي چې د الله پیغمبر زما
دپاره الله ته سفارش وکړه چې الله ما معاف کړي نبی علیه السلام فرمایي زه به ورته وایم چې زه ستا سفارش نه کوم تا ته ما د الله پیغام در رسولی او ته په هغې باندې ولې عمل نه کوم نو په ورځ د قیامت چې رسول الله مبارک زمونږ د سفارش نه مخ واړي الله دې نه کړي نو دغه کس خو یقینا چې تباه او برباد شو ځکه زمونږ دعوه دا ده چې مونږ به جنت ته ځو د الله په رحم به ځو او د الله رحم به په چا باندې کېږي چې رسول الله مبارک سفارش په خپل عمل مونږ نشو تللی نو نبی علیه السلام فرمایي چې دغه کس به اوښ غلا کړي وي دا اوښ په چغې وي چې زه د مالي غنیمت نه چې کوم دی غلا کړی ما چا بیزه پټه کړي هغه بیزه به د اوږو د پاسه سوروي چا بل یو څیز غلا کړي وي هغه به په ورځ د قیامت د اوږو د پاسه سور وي او بعضې روایتو کې راځي چې بعضې خلک په وایي چې یا الله پاکه مونږ جهنم ته ور اولېږه خو د قیامت تر ورځې د رسوای نه مو بچ کړه دلته مو مشرم دومره خطرناکه ورځ ده نور نیزوار ځمکه د تانبې او هر انسان خپلو خولو کې ډوب او هر کس بربند هیڅ جامه به ورسره نه څنګه چې د مور د خېټې نه پیدا شي ماشوم بربندي دقه شان چې د الله مخې ته ودرېږي بربند عایشه صدیقه رضی الله عنها تپوس کی یا رسول الله په دغه وخت کې به خلک یو بل ته نه ګوري ټول خلک بربند نبی علیه السلام ورته فرمیل عایشه دا دومره خطرناکه ورځ ده چې په دغه ورځ به د ټولو خلکو نظرونه د الله په عرش باندې بل طرف ته به دا نظر نشي اړولی دوو قدمونو ځای به یې په دې کې به ولاړ هر انسان د خپل عمل مناسب په خولو کې بډو رحمان بابا وی د قیامت په ورځ به لویه تماشه وي کو په خپله تماشه نشي روا رحمان بعضې خلک بختور خلک په پکې وي چې هغه به د الله د عرش د سوري د لاندې ښه په آرام باندې ناست